بسم الله الرحمن الرحیم. شر الناس العالم لا ينفع بعلمه. شر الناس په خلکو کې د ټولو نه بدترین انسان العالم هغه عالم دی لا ينفع بعلمه چې د خپل علم په ذریعه خلکو ته پیدا نه رسوي. په دې سبق کې هغه عالم ته د ټولو نه بدترین انسان ویلی دی کوم عالم چې د خپل علم په ذریعه خلکو ته پیدا نه رسوي. وجه دا ده چې د علم خو یو داسې څیز دی چې دا خرج کولو سره زیاتیږي او نه خرج کولو سره دا ختمیږي او کمیږي، نو د دې خرج کول پکار دي دې دپاره چې د علم زیات شي. دویمه خبره دا ده چې د علم په ذریعه د خلکو اصلاح کیږي او د خرابو کارونو نه پې منع کیږي. الله او د الله رسول د دې په ذریعه خلک پیژني او د دې د راضي کولو کوشش کوي. نو که اوس یو عالم موجود دی او بیا هم د خلکو رهنمایي نه کوي، نو دا د ټولو نه بدترین انسان دی چې دا دومره د ثواب کار دی نه کوي. شر الناس العالم لا ينفع بعلمه د دې لغوي تحقیق داسې دی چې شرون صيغه د اسم تبذیل ده، په اصل کې اشررو د را حرکت ما قبل شین ته نقل کو او بیا هم په دویمه را کې د دې ادغام وکړو نو اشرو پاتې شو او بیا هم د تخفیف په غرض باندې د دې حمزه حذف کړه نو شرون شو او دلته کې د اضافت په وجه هغه تنوین چې دی نو حذف شوی دی، شرو پاتې شوی دی. جمع اشرارون راځي معنی د بدترین. العالم د اسم فاعل صيغه د باب سمع يسمعون دا واحد دی او د دې جمع علماء راځي. شر الناس العالم لا ينفع بعلمه د دې ترکیب داسې دی چې شر مضاف الناس مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا، العالم موصوف، لا ينفع فعل پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل، بعلمه کې با حرف جار، علم مضاف هی ضمیر مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه دا مجرور شو د با حرف جار د پاره، جار سره د مجرور نه متعلق شو فعل لا ينفعو پورې، لا ينفعو فعل سره د خپل فاعل او متعلق نه دا جمله فعلیه خبریه دا صفت شو د موصوف العالمو د پاره، موصوف سره د صفت نه دا خبر شو د مبتدا د پاره، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.